अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्कम व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। क़ाल रब्बि लिम हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा। क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुन्सा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़िही शैउम मिनल क़ुरआनि कल बैतिल ख़ारिब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वलिद्दावाति तासीरुन बलीगुन वक़द यनफ़ीहि अस्हाबुद्दलाली। जमीउल इल्मि फ़िल क़ुरआन लाकिन तक़ासर अन्हु अफ़हामुर रिजाली। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिक क़ुरआन होकर। क़ुरआन रा वाखलस्ता द हर मरज़ दवा द पकी। हम द दुनिया हम द उक़बाह कुल रणा द पकी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि स्वलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़्वाम, तुलबाए किराम,
سپینګیرو نوجوانانو معصومانو د دې محلې باشندگانو د بهر نه راغلو مېلمنو بالخصوص جناب حضرت علامہ مولانا و مولوی قاری ضیاء الرحمن صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا و مولوی راجملی صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا و مولوی برہان اللہ صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا و مولوی نظر گل صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا و مولوی رضوان اللہ صاحب، دیگر مہمانان گرامی جناب محترم گوہر حسین عرف ملنگ جی صاحب، فضیلت مآب جناب خوگ و گران مشر محمد انور صاحب اور مہمان گرامی جناب محمد جمشید خان صاحب، ددے محفل مبارک نسبت چدے داد قرآن عظیم الشان سره دے جناب محترم مولانا و مولوی قاری ارشاد حسن صاحب، د محترم مولانا قاری احمد حسن صاحب دوی سره چې کومو بچو د قرآن عظیم الشان تلاوت کړي دي، قرآن ختم کړي دي، الله دې دا سایه مشکور او ګرځي. دغه بچو ته او د دوی والدینو ته رب ذوالجلال د دې د استادانو ته دیتا په دنیا او په آخرت باندې د دې نیک صلا او بدلا ورکړي. نورانی مجلس کې مونږ او تاسو را جمع یو د قرآن عظیم الشان تلاوت پکې وشو، درنګي مولانا و مولوی مصباح اللہ صاحب، مولانا و مولوی راجملی صاحب، مولانا و مولوی برہان اللہ صاحب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفت خوانیو زهم ستاسو حضور کې د دې موقع په مناسبت باندې چند خبرې وړاندې کوم. الله دې زمونږ د ټولو د پاره مشعل راه وګرځي. اول چې دې په دې خبره باندې لږ ځان پوه کړئ چې قرآن عظیم الشان د رب ذوالجلال منزل و مقدس آخری کتاب دے او دا د تمامو کتابونو نه افضل کتاب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقه. دا اللہ رب ذوالجلال دا دی کلام فضیلت پا نور و کلامونو باندې داسې دی لکه څرنګه چې د رب ذوالجلال فضیلت په خپل مخلوق باندې. اوس ای بچی اسم کینا لو بولا راغلی ما اوس چې د دې قرآن سره د چا نسبت تلاوت کوي، علم کوي، زدکړه کوي، بل ته خای
نو د قرآن عظیم الشان خو د الحمد والناس پوری ډیر لوی شان دی، داغه خو ډیر فیوزات او برکات دي. مونږ او تاسو که وګورو چې پدې کې په ابتدا کې د هر صورت تسمیه لیکلې شوې ده چې بسم الله الرحمن الرحیم ورته وایي، او دا د هر صورت مخې ته د تبرک د پاره لیکلې شوې ده. اوس د علماء او مفسرین کرامو په دې کې اختلاف دی چې یره دا تسمیه بسم الله الرحمن الرحیم دا جز د صورت ده او که جز د قرآن. نو څوک وایي چې یره جز د قرآن دی ځکه چې سوره فاتحه چې اوه آیاتونه دي نو په دې معنی سره چې یو پکې بسم الله الرحمن الرحیم هم ورسره ده. او یاد آدا چې کله د دې د قرآن ختم په تراویحو کې کیږي نو یو ځل دی قاری سے په جهر باندې اوایي که دا جز د قرآن وي چې د قرآن څه حصه پاتې نشي، او یا جز د صورت ته چې په سوره نمل کې الله پاک جل جلاله ذکر کړی دا چې سلیمان علیہ السلام کله بلقیس ته خط اولېږه داغه کې د اسلام دعوت ورله ورکړه، نو پاغه کې ورته لیکلي چې انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. اوس په دې لحاظ سره چې دا یا جز د صورت دی یا جز د قرآن، اوس د بسم الله الرحمن الرحیم دومره برکت دی. تفسیر کبیر کې امام فخر الدین رازی رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده چې یو ځل عیسی علیه السلام په لار باندې روانو سکاریو او مخلا قبرستان راغی، د لارې په غاړه باندې یو قبر او په قبر والا باندې عذاب. عیسی علیه السلام چې کله دا سړی معذب ولید زړه کې وفرمایل چې زه دا خپل کار وکم واپس راشم دته ودرېږم دعا ورته کوم چې الله تېنه عذاب لري. کله چې عیسی علیه السلام لاړو خپل کار یې وکړ واپس راغی چې بیا دې قبر ته متوجه شو صاحب د قبر باندې عذاب نه و. عیسی علیه السلام رب ذوالجلال ته عرض کی الها زه چې وختي رالم او د صاحب د قبر سره خوا کې تیرېدم په ده باندې عذاب، اوس چې واپس رالم نو عذاب نشته، د دې څه وجه ده؟ الله جل جلاله ورته وفرمایل ای زما خوږه پیغمبره واقعي چې تاسو تیرېدئ په ده باندې عذاب و، لیکن چې تاسو واپس رالی عذاب په باندې نشته. د هغې وجه دا ده چې د ده نه په دنیا کې یو بچی پاتې شوی و، نن مور لګي شو هغه بچی استاد ته حواله کړ او ورته ویې ده ته د خدای کتاب زده کړه. هغه وخت کې انجیل شریف چلېده، لہذا دغه استاد بچی ته وی بسم الله الرحمن الرحیم دا تسمیه اوایه بچیا. کله چې هغه معصوم اوی چې بسم الله الرحمن الرحیم دی بچی په دی وړه خوله باندې زما په تسمیه کې 3 نمونه ذکر کړ چې یو اسم جلاله، اسم ذات الله،
او دو اسماء صفات رحمان و رحیم دے ذکر کو نو مال حیا رالا چې دا وړوکې بچې خو دې په خپله پاکه ژبه باندې ما په درې نومونو سره یادوي او په پلار باندې دې په قبر کې عذاب ودا کله کېدی شي نو د بچی د بسم الله الرحمن الرحیم په برکت مې د پلار نه والا په قبر کې عذاب پورته کله چې د تسمیې دومره برکت دی چې د ټول قرآن عظیم الشان به څومره برکت کله چې د قرآن عظیم الشان د یو صورت دومره برکت وي چې سوره اخلاص دا اولستی شي او قبرستان والو ته ثواب وبخي الله ټول قبرستان والو ور باندې بخي نو چې د سوره اخلاص د یو صورت دومره برکت دی د الحمدلله والناس پورې د ټول قرآن به څومره برکت ځکه چې دا د رب ذوالجلال کلام دی د رب ذوالجلال کتاب دی اوس داسې خلق چې دا غوی په سینو کې هیڅ یو حصم د قرآن عظیم الشان موجوده نه وي نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمائی ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب یقینا هغه کس چې داغه په سینه کې هیڅ اسم د قرآن عظیم الشان نه وي نو دا داسې دی لکه د ده دا سینه کنډر کم یو آبادی چې داغي چت نه وي یو دیوال نیمه غورځېدلی وي دروازه ورته نه وي په هغې کې همیشه خلک وګوري خلک پکې ګندګي غورځوي په هغې کې چې دی کوړه کرکټ غورځوي په هغې کې خر او سپي را جمع کېږي دارنګې د دغه انسان دا سینه چې د قرآن عظیم الشان نه خالی ده او لږی سم پکې د قرآن عظیم الشان نشتا نو دا د کنډر په شان دی دا د شیطان اماجګاه ده دلته شیطان اوسیږي دې سینې سره د رحمان څه تعلق نشتا ځکه چې دا د قرآن عظیم الشان نه خالی سینه ده بل طرف ته حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی کچره قرآن عظیم الشان په یو سرمن کې توکړی شي او هغه سرمن هغه په اور کې وغورځولی شي نو اور به دغه سرمنې ته څه ونه وایي د قرآن عظیم الشان د وجې نه او شارحین د دې حدیث مبارک هغې د دې دوه معنی کوي چې یاره یو خو یو غلاف د چمړې نه څوک جوړ کي په هغې کې بند کي او دغه قرآن عظیم الشان څوک اور ته وغورځوي نو یقینا د اور دا مزاج دی چې هغه سیزل کوي بل طرف ته د قرآن د اعجاز دی چې کېدی شي چې د قرآن د برکت دغه سرمن اور ونه سیزي لیکن په حقیقت کې دویمه معنی دا ده چې د دین مراد انسان دی چې د چا په سینه کې قرآن عظیم الشان زیشي گویا کې دا په سرمن کې بند کړی شو د انسان دا جسم سرمن دا اوس کچره دغه انسان چې د چا سینه کې قرآن عظیم الشان موجود دی او دا الله جل جلاله به د قرآن د برکت د جهنم د اور نه محفوظ ساتي کچره دا انسان سوکوالی په جهنم کې واچي د قرآن د برکت به د جهنم اور په دغه انسان باندې اثر ونه کوي نو ګورئ دا ډیر د برکت والا کتاب شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمه الله د شاه ولی الله صاحب زوی دله یو ځلې د عیسایانو یو پادری راغی
او ورته وی چې تاسو مسلمانان وایي چې زمونږ قرآن د الله کتاب دی دا په حق باندې دی او مونږ وایو چې انجیل شریف د الله کتاب دی او په حق باندې دی راځئ نن به په دې باندې تجربه وکړو ما ځان سره انجیل شریف راوړی دی تاسو قرآن شریف راواخلئ اور به بل کو یو طرف ته به قرآن شریف بل طرف ته انجیل دا دواړه به یو ځای کو دواړه به اور ته وغورځو که چرې قرآن وسوځېد انجیل بچ پاتې شي نو انجیل به په حق وي قرآن به ناحق وي نعوذ بالله منها که انجیل شریف وسوځېد قرآن بچ شو قرآن به په حق وي انجیل به په ناحق وي نعوذ بالله شاه عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے وړوکی انسان نه و هغه لږ سوچ وکړو بیا ورته مخ مبارک راواړه ورته ویې صاحبه کتابونو څه ګناه کړی چې ته ویې کتابونه به ورته واچ دا چې ستا دومره زړه دې روچت شوی دی دومره شوق دې پیدا شوی دی چې حق لټې د حق په تلاش کې راځه زب خپل قرآن سینې سره ونیسم او ته خپل انجیل سینې سره ونیسه او دواړه به ورته ورودانګو که زه بچ پاتې شم او زما قرآن بچ پاتې شو مونږ به په حقه باندې یو او که ته بچ پاتې شي او ستا انجیل بچ پاتې شي تاسو به په حقه باندې یئ پادري ورته وی داسې خو نه کومه ورته ولې وی جی ما داسې مسالې په انجیل لګولې چې اور په اثر نه کوي خو په ځان مې نه دي لګولې د په انجیل باندې مسالې لګولې دا غرض دا و که دی راضي شو او ما ته وی چې راځه دا کتابونه به ورته واچو نو ما مسالې لګولې اور په هغې اثر نه کوي انجیل به بچ پاتې شي او قرآن خو په کاغذ لیکلی شوی دی نو هغه به اور واخلي نو زه به ورته یم چې قرآن په ناحقه دی او انجیل په حقه دی لیکن ستاسو د مسلمانانو ذهن ته زموږ ذهنونه نه رسیږي د دې قرآن د برکت ستاسو ذهنونه الله تیز کړي دي اوس ته وې زه به خپلې سینې سره ونیسم او ته ما ته وې چې ته خپلې سینې سره ونیسه نو ما خو مسالې په انجیل لګولې دي خو په ځان مې نه دي لګولي ما ته پته ده که ور انجیل به مې بچ شي خو اول به زه وسوځېږم په خبره ورسېد ګورئ الله جل جلاله همیشه د حق ملګرتیا کړې ده یو ځلې د مالک بن دینار رحمت الله تعالی علیه سره د یو دهري مناظره رااله او بیا فیصله په دې باندې وشوه چې یاره اوس به وګورو چې په حق باندې څوک داسې به وکړو اور به بل کړو او د پادري د دې دهري او د مالک بن دینار رحمت الله علیه دواړو لاسونه به یو ځای کړو اور ته به نه باسو چې د چا لاس وسوځي دا به په ناحقه باندې وي هغه به په غیر دین باندې وي او چې د چا لاس بچ پاتې شو هغه به په حق باندې وي کله چې لاسونه خپلو کې ملاو کړ او بیا اور ته ننویسته په دغه دوران کې نه د هغه دهري لاس وسوځېده او نه د مالک بن دینار رحمت الله علیه د دواړو لاسونو محفوظ پاتې شو اوس دغه دوران کې